ملګرو د غلا شوي ده، تاسو ته پکې مونږ راغلی ښیو. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو. په کاټلنګ کې غلا شوې ده او موږ د غلا یو غل به تاسو درښایو. زموږ دا ویډیو به پوره ګورئ او موږ سره اوسئ تر اخره پورې. دا غلا کوم ځای کې شوې ده، څومره غلا شوې ده، پوره تفصیلات به تاسو له موږ درکوو. خو زموږ دا ویډیو تاسو پوره وګورئ او زموږ دا ویډیو شیر هم کړئ چې د کوم روډ نه غلا شوې ده چې دته انصاف میلاو شي او د غل معلوم شي. دغه غل تاسو په سکرین باندې ښکاري، دا ماوس چې پکې ګرځي دغه غل دی او دا به اوس لږ ساعت کې به دی دا تعلیمات کي. نو زموږ سره تاسو په دې لایو کښېنئ، د سی سی ټي وي فوټیج دا غل راغستی دی او دا غل چې دی نو د کاټلنګ نورو کیمرو هم راغستی، خو تاسو ته مونږ د دې ځای نه ښیو. دغه دی غل باقاعده خپله چابي ده ورسره دې ټایم کې د سره مین سره داسې کي ده چې هغه ښه پروفیشنل کس راته ښکاري، ځکه چې غل دغه تاله ماته کړله وردن نه شو. دا دی اوس په دې بله کیمره کې ته ښیو، دا دی دننه راغی، ځان یې په څادر کې او په ماسک کې ځان پټ کړی دی. دا اوس په بله کیمره کې تاسو ته مونږ ښیو او ډایرکټ ورې دغه نه راځي، ګلې نه راځي، هغه کوم ځای کې چې پیسې پرتې وي. دا دی ډایرکټ راغی، بیټري سره ده یا او ټارچ سره دی، راواوړېد ګلې ته. دا ګلې کولاو کړه، وګوره ښه پیسې چې په کومه طریقه داره وباسي، بلکل چې لکه د مخکې نه ښه پوره ریکې شوي وي او دته معلومات وي چې ګله په دې پوزیشن ده او وردن به په دې طرف باندې. او تاسو دا هم خبر درکړم چې دلته اوس ریسنټلي یو څو منټه مخکې د دې ځای نه دوی چوټي وکړه، د چې کوم مزدوران دي د دوکان کې ورسره کار کوونکي دي هغوی چوټي وکړه. دا د ګلې نه پیسې راوباسي، تاسو ته ښکاري چې دا د ګلې نه نق چې کوم کیش په دې دراز کې پروت و، هغه دراز یې کولاو کړو، د هغې نه په لکو روپۍ چې دي هغه نق دې راویستلي، تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. او تور شاپر کې دغه پیسې اچوي، تاسو اوس په اخرات ته وګورئ. یو پره بیا تاسو خبره کوم چې ساجد بیټري اینډ سولر نه د هغې شاپ چې دی سم د ماښامه تعلیمات شوي دي. غل دغه تاسو په سکرین ښکاري چې درازونه ګوري او د درازونو نه په لکو روپۍ چې دي هغه راویستي. مخکې تاسو ته مونږ ښیو چې دی نور څه پټوي او دی کومو کومو کیمرو راغستی دی، هغه ټول به مونږ تاسو ته ښیو. زموږ سره اوسئ. دا دی غل څه شی رالي، انورټر یې راواغوسته، هغه ټایم کې پیسو سره انورټر ته کوشش کوي. دی پکې ځان له ښه قیمتي سامان ګوري. انورټر چې کم په لکو روپو کې دی او ډېر یو هیوي انورټر دی. دا دی څادر یې ورته خور کړه، څادر دی ورسره که نه، څادر راوړی د انورټر دپاره چې انورټر پکې تړي. مطلب دا غل چې دی دی ښه پوهه غل دی، ډاډه غل دی. دا دی دغه دی، دغه انورټر یې راواغسته. مین خبردار چې دی غل دستانې ما اچولي دي، ماسک یې ما اچولی، څادر یې ما ویل ټرین غل دی، ویل ټرین غل دی. او بله ظهور صاحب تاسو وویل تاله ماته شوې نه ده، تاله په چابۍ باندې کولاو شوې ده. داسې داسې چابي ده چې هغه په ډېرو تالو باندې کار کوي او هغه تالې به کولاوېږي. مین کی چې څه ته وایي، ماسټر کی، ماسټر کی. دغه انورټر دا د انورټر یې واغسته. او بل ظهور صاحب انورټر چې کوم دی نو هغه هم ښه قیمتي انورټر پکې کتلی وي. نو بس پوهه دی که نه، دی په دې کاتو لاندې پوهه دی. اوس دغه دی لکه دا پخوا چې هغه ویسیالې چې به چاسم په څادر کې پټې کړي هغه شانتې پټ کړه. ښه بلکل. لاړ بارو ته اوس په تاسو ته مونږ د ده د دوکان نه دا دی دغه دی روان دی. اوس په بهر چې دی روځي تاسو ته ګورئ. ښه دا دی په ځمکه یې کېښودو، دروازه یې ځان ته کولاو کړله او هغه دی بهر راووت. دا دی تالې پسې راغی، تالنګ یې ځان سره وړه. دا دی بهر راووته، بیا ورته تاله وایي. ښه شټر بیا هم بندوي، تاله ځان سره وړي. ځان سره وړي. دا شټر داسې بند کړي. تانا کاټلنګ په حدود کې په مین روډ باندې د ټي ایم اے افیس مخې ته دا دی په سر یې وړو او لاړه. قدرمنو کتونکو د پوره ویډیو تاسو وکړه. موږ ساجد بیټري کې موجود یو. دا دی سولر سیسټم کوم چې دویم برانچ دی. دا دې په دې حمله باندې به موږ د کوم اونر دی ساجد صاحب راوي سره خبرې کوو.
ملګرو سی سی ټي وي فوټیج کې چې کومه دروازه تاسو ته موږ وښوله هغه دا دروازه ده دا دې دی کې دا شټر دی دغه سره تاله چې ده دا سره تاله نه هغه خو تاله ځان سره وړل خو دا شټر دی دې کې ځان دا سامان کېدي او دا شیشه ده په سی سی ټي وي فوټیج کې چې تاسو ته موږ وښوله دې نه رادنده شي په دې باندې ځان ته هغه تاله کېدي او مطلب د چې 45 چې 50 په مینس کې د وو په مینس کې په دې 15 منټ کې دا ټول اکس شوی نو موږ دا د انتظامیین هم دا خاص کوو چې هغه دې کې څه پیشرفت وشي ځکه چې دا روزګار موږ خو د دنیا ټیکسونه ورکوي بیا لا ټیکس ورکوي او سیلز ټیکس جمع کوو په کروڑونو باندې که نه نو چې موږ دې ته جوړ نه شو چې موږ د خپل روزګار واپس مطلب ختم کړو دې ته جوړ کړی ځکه انتهایی مطلب زما د لکونو نقصان شو موږ په دونه کرایانې بندول کوي او دا دکان خپل نوې خرچي بل دین د هاړه کوم تاسو وګورئ نو دا غزه مطلب شوی کنه نو دی وخت کې دا سوالونه دي چې چوکیدار ته او دغه خپل ډیوټي نه تفسیر کړی چې ما هم د دکانونو اکثر زیات ما هم باندې کې زم خو د خوشا علاقو خلک یو ما هم خپل کورونو ته نو د چوکیدار پکې دغه دی بیا انتظامیین نن سره موږ دی نو موږ وایي چې دې باندې څه پیشرفت وشي منتقل میلاو شي او کو نه چغې داسې ونشي او غل میلاو نشي او دغه نشي نو زه به بیا مجبوره کېږم بس په روزګار به خپله نظرثاني کوو چې بس بند دي کړو یا پرېږدو بازار کې دا روزګار ځکه چې زموږ د هغه چې دی د الکتریکل انجینیر دی دې موږ د سعودي نه پاتې کړو چې دی به دلته خپل د عزت روزګار کوي دې ما د وابډې نه پاتې کړو چې وابډه کې نوکري مه کوه خپل د عزت روزګار کوه حکومت په دغه نوکري بل ته ورکړي او ته روزګار کوي چې روزګار وکړه نو چې موږ دغې ته مجبوره نه کړي چې زه دا روزګار ختم کړم دا راته ووایه چې تر دې دمه قانوني توګه باندې ستاسې دا درسي شوې ده دې کې څه پیشرفت شوی دی زه خو دوه درې پیرې ما سره صدر صاحب لاړو یا دا نور ملګري موږ سره چې لاړو خو بالکل لکه داسې څه دغه پیشرفت نه دی شوی او کوم ویډیو چې د غازي ویډیو شوی یا دغه نو موږ انتظامیه ته ورکړی دا خو نو څه غواړي هم به ورکوو نو غل خو موږ په خپله نه پېژنو چې مطلب زه غل پېژنم یا دغه او کو غل ما پېژندیم نو دا معاشره خو داسې ده دغه معاشره ده چې ما به ورسره بیا خپله چوکه پوک هم کوله که نه چې دې زما په عزت باندې لاس اچوي یا دغه کوي نو خو ډېر ګران کار دا راته هم ووایه که تا ته څه پازیټیو رزلټ میلاو نه شو ستا د غل معلوم نه شو نو مخکې ستا څه حکمت عملي ده څه به کوې بیا نو بس بیا به خپلو مشرانو سره صلاح کړو او بس دغه بس د روزګار پرېښودو په پوزیشن پرې بس چې پرېږدو په کار کې خپل روزګار ختم کړو تاسو د ساجد خبرې واورېدې او دا دغه درازونو او څنګه وخول مخکې نور هم دې کې سی سی ټي وي فوټیج راوتی دي او دا موږ تاسو ته هغه فوټیج وخول د غل چې غل څنګه د تاله ماته کړې ده دننه راغلی دی کاټلنګ مین روډ د ټي ایم اے افس مخې ته ساجد بیټریز تالې ماتې شوي دي او په لکو روپو دا نقدینګ یې تړلی ده او یو ګران قیمتي انورټر هم یې تړلی دی زه ظهور خان اجازت غواړم د لوی الله په امان